بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دغه چې شروع دی دا د دې نه شروع شو چې دا زه خپل جړه فریاد خپل نوم جان خالق خبرې کوم د وردګې نه سرډېرو وردګې نه. زمونږ چې دي زمونږ سره پټې دي د ډېرې زمانې نه دي. دوی داسې کار وکړو چې غروټپه دغه را باندې رالل دا خانانه ټوله د 100-150 لاکو روپو فصلونه یې واړوله او مخکې سره چې دې ټیکټر یې پکې وګرځولې نه زمونږ نه تپوس کړی نه ښه کړی نه بد کړی. بیا چې دي د هغې باوجود دوی چې دي دوی به دمکیانې راکولې کله رپوټونه کوي کله چې دي نو تاڼو کې پیسې ورکړي هلته چې دي ډي سي پي صاحب او ټوله موږ چې دي موږ پسې راشي او موږ تنګوي خپل پټي ته نه پرېږدي. اوس ابل رس چې کوم دي ابل رس جي ما داسې کار کړی و چې ما پټې اړو ما له عدالت سټی راکړه باقاعده عدالت سټی راکړه ما خپل پټې اړو دې کې چې دي د سرډېرو ډي سي پي صاحب راغې او د اتفار ورځ وه او زما ټیکټر یې د پټي نه وویسته او سار چې دی سار د ګل ورځ ده وایي تاسو به راشئ عدالت ته چې موږ مطمئن شو چې او عدالت تاسو له دا ځای درکړی دی دا پټې درکړی دی چې تاسو فصل وکړئ. په سار له باندې موږ لاړو زموږ دلاور خان وکیل دی موږ ټول لاړو کچرو ته د کلي کسانو ټول لاړو چې ایسیچو صاحب را سره لاړ. ایسیچو صاحب چلته ورغې ورته ویې چې بهی دا ما دوی له ورکړی دی عدالت ورته وویې چې دوی به فصل وکړي ستاسو کیسونه شروع دي دا عدالت کې او کیسونه دوه ځایه شروع دي چې بس عدالت کې چا وګټل او فصل چې دی نو فصل ما دوی ته آزاد کړی دی او فصل به دوی کوي. د هغې باوجود چې دی نو نن ما ټیکټر راوستي دي او ما خپل پټې اړو او هغه را سرې دي هغه اډر هر یو شی را سرې دي ما دې ویډیو والته مو وایي او ډي پي او صاحب لم لاړو هغه اډر اوس په دې سات او دې کې د دې راپاسه ډي سي پي او سی چو صاحب ټول راځي او وایي چې بهی دا ټیکټر یې راوباسه او کار مه کوئ او بېعزتۍ راله بار بار کوي. نو موږ وایو چې زموږ د غریبانانو خو دغه جړه فریاد دی. موږ غریبانان خلک یو په خپل حق باندې را باندې راځي اوس وایي چې د کلي نه مو باسو. نو موږ دا درخواست کوو د ویډیو والا شکریا ادا کوم چې دوی رالل دلته او موږ زموږ دا فریاد یې واورېده او دا موږ دا فریاد خپل په دې وجه وکړو چې بهی موږ سره زیاتي کېږي نو زموږ ډي پي او صاحب ته ټولو مشرانو ته عمران خان دی که بل دی که څومره مشران دي هغوی ته زموږ دا درخواست دی چې بهی چې دا زموږ دا فریاد دوی واوري او په دې باندې غور وکړي. نو زموږ چې دی زموږ په دقه خبرې دي ټولې دا ما وکړې. دا راته ووایه چې تاسو سره د دې څه ثبوتونه شته خو فرض که دغه خلکو سره ثبوتونه وي نو بیا به تاسو په هغه دغه تنازع جی داسې کار دی چې د دې ثبوتونه دوی سره نشته موږ سره چې دی نو کارکړې مبادې کړي دي دا کلي مبادې دی په دې کلي باندې دوی دعوه کړې را 2 پیرې ته زموږ د کلیوالو دلته وګټو په دې سیول کې ته وګټو دوی اوس چې دي د کوټ کې پیدا کړی دی اوس یې کوټ هم دوی له ورکوي دا ټول خلک ولاړ دي ټول خلک ګواه دي د دوی په دې کې د دوی سم نشته. دغه چې کوم دی چې دلته درې جره پټې دي نورو د دې موږ دا کلیوال راغونډ شوي دي دا مقبره وه هغه هم دې شارق خرڅه کړه دې ځای کې شارق خرڅه کړه دا ناړۍ وه په دې به اوبه تلي سرکاري ناړۍ وه. موږ وی چېرې دا چا ده دوی وی چې بهی دا زما د رالل د غریبانانو خلکو اوبه پتلې هغې هم دوی خرڅه کړه ډکې کړه باقاعده چې کوم دی دوی سره دي دوی ثبوتونه ښیي پټواري دي بس انتقال دي دوی خو زمونږ خو کیس شروع دی زمونږ کیس شروع دی چې هلته عدالت ته دوی هر څه برابر کړل نه عدالت خو سړون نه دی چې عدالت دوی ووایي چې بهی د دوی ځای دی او عدالت دوی له ورکړو موږ به ترې کډه والو ځو به ترې موږ به ورته تیار فصل هم به ورته پرېږدو دا زمونږ خبرې دي خو موږ خبره دې غور وشي ښه باقاعده چې دوی په موږ راځي او پولیسو له او ټول چې دي راځي او بې ځایه تنګول کوي. اوس تاسو کیس عدالت کې روان دی 2 ځایه روان دي جی 2 ځایه او تاریخونه پکې شروع دي د پرون چې دی پرون موږ دوی سره لاړل ټولو دا اوس چې دوی رالل دا دونه پولیس رالل او دوی رالل وکیل ته هم پکې کنځلي شو چې وکیل دا او زه ډي سي پي صاحب وویل چې بهی زه پیشه عدالت پیشه دا خبره هم پکې جیو کړې ده. نو پولیس اوس په کوم قانون لاندې راغلي سټی دا دخل دی څه واغست دا دوی دې ته راغلي چې ټیکټر یې راوباسئ بدماشي چې ټیکټر یې مه کوئ پټې یې مه اړوئ. موږ له باقاعده چې دی د دې ایسیچو د ډي سي پي صاحب په مخامخ پرون عدالت ته اډر را کړی دی زما وکیل دغه رشته پرون هلته دوی په بل ورځ په موږ ټیکټر بند کړو
چې ټریکټر بند کړو موږ ورته وی چې یاره موږ له خو عدالت راکړي دي نو دوی بیا خانان هم راغلل په تاڼه کې سړی رود په تاڼه کې کېناستو بیا یې سیچو صاحب پکې وي چې زه سبا زم ځان مطمئن وم چې عدالت تاسو له درکړی دی که نه دی بیا ورته سرکاري وکیل دا خبره وکړه چې بی تاسو دا خو اوس هم تاسو ډېره غلطي کړې ده چې ټریکټر هم بند کړی دی چې ټریکټر هم بند کړی دی خو د اعتبار ورځ وه زموږ وکیل صاحب ورته ووي چې داسې کار دی چې د اعتبار ورځ به ګینې زه راتلمه دلته چې بی تاسو عدالت توخین هم کړی دی عدالت موږ د دا راکړي دي دوی چې د هغې د پاسه ځان مطمئن که پرونو هغوی ورته مخامخ ووي چې او دا موږ دوی له ورکړی دي دوی به خپل فصل کوي موږ چې نن ټریکټر یې راوست چې دا دوی راپسې بیا راغلي دوی ټریکټر یې مه کوئ او ټریکټر پټې به نه اړوئ دا توی خو چې دا خبره کېږي نو دا په کومه طریقه باندې حل کېږي یا دوی کې فیصله کېږي ستاسو موقف څه دی یاره جي بس اوس زما سره خو د کلي کسان دي زه پې صلاح کوم هغوی سره او بس مشران به کېنو هغوی به هم کېني موږ به هم کېنو خو چې ما سره د کلي واله دي ځکه چې د کلي واله باندې هم دوی کیس داخل کړی دی په ټولو عدالت چې کومه فیصله وکړه تاسو چې عدالت کومه فیصله وکړه ما ته منظور ده فرض که جرګه کې دوی ثبوتونه وکړي چې دا زموږ انتقال دی یاره جي نه که نه داسې دا پرونی دا شتی ده چې زموږ په پولیس هم بند کړي دي چې نه به ورځئ او دوی هم بند کړي دي چې بھئی دوی به خپل فصل کوي او کیس شروع دی په عدالت کې چې عدالت کې کیس یې وګټو عدالت په ثبوتونه ښیي که نه ٹھیک شو جي عدالت په ثبوتونه ښیي دوی ورته ښیي ثبوتونه چې دوی سره ثبوتونه وي عدالت په راشي بس ما به بې دخله کړي موږ خو عدالت د زور خو موږ نه یو موږ د پولیسو د زور نه یو کمزور یو د دوی د زور نه یو قانوني کاروي د قانوني کاروي د دې وکړي زموږ کیس شروع دی که ده وګټو نو ما که ورته ده ووي چې زه بیا کلک شوم د هغې د پاسه د دوی بیا په ما باندې بدماشي هم کوي ورته دې کوي بسم الله الرحمن الرحیم منګه ډي پی او صاحب ته دا خواست کوو چې اخر زموږ ګناه څه ده موږ ته یې خپله ګناه وښیي منګه بیا چې کوم دی منګه پرنس کانفرنس چې کوم دی دا اوس دا شروع دی او بله دا خبره چې دا موږ سره د ډېر وخت نه دا پټي دي دا وخت نه دا پټي دي موږ سره چېرې زموږ مشرانو به د رزړو د سیند نه اوبه راوړی دا کارکڼې وې دا وخت نه دا پټي دي موږ سره خو ظلم او زیاتې موږ سره کېږي بار کېږي یو پیره چې کوم دی دوی ټریکټر یې راوستې او پټي یې اړوله زموږ د ترو زوی پکې اټک وتو شو او وفات شو هغه او بار چې کوم دی نو دوی موږ هسې بې ستنګۍ پلې خالق نامې ده چې کوم وفات شو د جن خالق ورور دی نو اوس دا موږ دوی سره دا خواست کوو چې اخر زموږ ګناه سره موږ ته خپله ګناه وښیي او اوس هم پولیس چې کوم دی راغلله او کسان یې بوتلله موږ اوس دا سوال کوو عدالت نه او دا کم مشران چې دي هغوی ته موږ دا درخواست کوو چې اخر چې موږ تاسو ته دا نه وایو نو موږ به چا ته وایو زموږ کومه لار شو اخر چې موږ سړی خپل کور کې نه پرېږدي خپل کلي کې نه پرېږدي بار هم تنګوي او مشینان راوړي او بېعزتي زموږ کوي نو اخر موږ ته دې یو لار وښیي بیا موږ په پېښور کې هم دا پرنس کانفرنس کوو په اسلام آباد کې به هم کوو او موږ یې صحافیانو وروڼو شکریا ادا کوو چې دوی موږ له راغلله موږ به سړیرو چوک هم بندوو که زموږ په خبره باندې غور ونه شو چارسدې چوک به هم بندوو او پېښور ته به هم ځو موږ به دې کې ښه اسلام آباد ته به هم ځو موږ به چې څونه مخکې تلي شو چې زموږ په خبره غور نه کېږي موږ به مخکې ځو او زموږ په خبره یې پوره غور وشي